أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا یولسم آیت دی بسورۃ الفرقان کے بل کذبوا بلکہ دی دروغجن گنی بالساعة قیامت واعتدنا تیار کړی دی مونږ لمن دا غچا د پارا کذب بالساعة چې دروغجن گنی قیامت سعیرا اور بول کړی شوی څوک چې قیامت نه مني الله یې مونږ هغه له اور تیار کړی دی هر بد د دې آیت مخکې آیت سره په دې طریقې چې دا مشرکان د مکې قریش دي کافر دي د نبی صلی الله علیه وسلم نه پیغمبرانه پس وجه باندې انکار کوي هغه وجه دلته بیانې هغه وجه دا ده چې دی آخرت نه مني د آخرت منکر دي دی چونکې وي د آخرت منکر دي په دې وجه دی وي چې دی پیغمبر له دنیا دولت او باغونه ولې نه دي ورکړی شوي جواهر القرآن او نور تدبر دغه لیکي هغه اصل محرک د دې د انکار او مغالطه دلته بیانېږي چې دا کفار د قریشو خپل د دنیا کامیابی ته ګوري نه دی وی جوړ مونږ برحق یو خو دې اصل وجه وی دا چې د آخرت منکر دي دې ته دا نه معلوم چې کم خلک د آخرت منکر دي هغې له الله عذاب تیار کړی دی که دې دنیا کې د دغې سړي هر څومره مربع او پلاټونه یې که نه که ډېر باغونه او کوټې او بنګلې یي لیکن چې دې د آخرت نه منکر دی نه الله به دې جهنم ته بوځي آیت لنډ مفهوم دغه دی د دې ځای نه واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا ودعوه صبورا پورې منکرین د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت نه منونکي خلکو دپاره د آخرت د عذاب یې ورکوي چې د هغې نه ویرېږي او ځان سم کوي مسلسل زواجر 14 آیته پورې څوک چې انکار د قیامت نه کوي او د جهنم شپږ صفات په ذکر کوي شپږ احوال چې دا جهنم به خپل خوراک یعنی کافر جهنمیان د لرې نه ویني هغه به ورته ګوري د دویم آیت کې پسې راځي دا اول حال دی دویم حالت د جهنم تغیز اب ډېر غوسه او هیڼاړې به کوي زفیر به هغه کوي زفیر ویم وروستو چې څه ته وایي د جهنم څلورم حال مکان ضیق تنګ ځای جهنمی چې وولي هغې ته نو تنګ ځای کې به ګیر شي دې بال ته چغې وي سوغارې به وي پنځم حال دا دی چې چغې بال ته وي هلاکت به غواړي چې خدایه مامړ مې کې مردار مې کې هلاک مې کې شپږم حال دا دی چې داسې به دې ډېر وي چې خدایه مړ مې کې هلاک مې کې الله وي ګوره سم شه لکه دنیا کې د الله ومنه رسول ومنه قیامت ومنه هلته به تنګ ځای کې پروت دی بیا به چغې وی خفه به تفسیر بداسي بل کذبوا بالساعة بلکې دا منکرین چې دی انکار کوي دروغجن ګڼي قیامت امام طبري وی چې معنی بدای چې ما کذب هؤلاء المشركون بالله دا شرک اونکه دا الله سره چې دی تکذیب نه کوي او اے محمد صلی الله علیه وسلم تا چې څه پیش کړی دي او دا غي نه دی انکار کوي چیرې ته خوراک کې یا بازار کې ګرځې دی د دې نه اس انکار نه کی بلکې دی قیامت نه مني پاسل کې ثواب او عقاب نه مني د مړو پاسېدل نه مني نه په دې وجه دی الله نه مني او تا نه مني او دا دغه د دې د شبهې دریم جواب دی ها دو جوابونه شی پرون انظر کیف ضربوا لك الامثال بل تبارک الذی سره شو دریم جواب دې طریقې سره کوي امام بیضاوی لیکي چې دې خلکو نظر صاحب د دنیا په واګو باندې دی هغې پورې نظر لنډ دی چې دنیا به څنګه پیدا کو او د دې دا خیال دی چې چا سره ډېر مالي نه هغه ډېر عزتمند دی نه ځکه ستا بد و چې ته غریب ستا نه مني تا باندې اعتراضونه کوي نه ته پیغمبر ته وی ته خفه کېږه ما چې دی په تا باندې اعتراضونه کوي او تا نه مني ته دا عجیبه ګڼې بلکې دا د دې عجیبه خبره بله دا وره چې دی آخرت هم نه مني
ستا منل خو لا پرېږده. امام بیضاوي وي دا م وګوره چې دی آخرت نه مني. ابن کثیر وی چې بل کذبوا بالساعة یعنی انما یقول هؤلاء هکذا تکذیبا وعنادا. دی دا کسان چې دا خبرې کوي دا تکذیب چې کوي عناد په طور کوي ستانه تپوسونه کوي که نه دا سوالونه مطالبې کوي دا د عناد په طور کوي. دی څه تبصر او استرشاد یعنی هدایت نه غواړي بلکې د قیامت عقیده دین لري نه په دې وجه پتا باندې اعتراضونه کوي او دا خبرې کوي. واعتدنا یقینا واعتدنا مونږ تیار کړی دی. امام طبری معنی کی واعددنا دال سرا. ابن کثیر وی وارصدنا تیار کړی دی مونږ لمن کذبا دا غچا دا پرا چې دروغجن غنی بساعت قیامت تیار کړی دی مونږ سو سعیرا ور بل کړی شوی. امام طبری معنی کی لمن کذبا ببعث الله الاموات احیاء بعد فنائهم. څوک تکذیب کی د مړو دوباره ژوند کول هغه نه مني چې الله یې ژوند کی هغه دی نه مني. نو موږ تیار کړی دی دغې کس دپاره اور چې هغه بلیږي به په دې باندې په دې به بلیږي ګرمیږي به. ابن کثیر معنی کی عذاب سعیرا عذابا علیما حارا لا یطاق فی نار جهنم. هغه اور دی ډېر زیات تود دی ګرم کړی شوی دی درناک اور دی. سعید ابن جبیر نے قول نقل کړی دی هغه وی واد من قیح جهنم. سعیر یو وادی را په جهنم کې د دې وینې زونه نوونو نه هغه ډکه ده هغه پکې بهیږي. الله دې موږ ساتي. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. اذا رأتهم کله چې غور اوویني دیلام من مکان بعید دل رزینا سمعوا لها دی بوری داغی ور تغیزا غصا وزفیرا و حیران. د جهنم حال دا د ذکر کی دوزخ او د اهل دوزخ تصویر تا دا غخی دلته ښه چې تو وګوره جهنم حال وګوره الله ولی. او د دې نه معلومیږي چې الله به جهنم له شعور ورکي پوی او فهم به ورکي نغه به لیدل کی او د غصې د وجه باغه ټوپونه به وي چغې به وي وازونه به کوي روتې چغې به وي. اذا رأتهم من مکان بعید اذا رأت ضمیر جهنم تراجه ده کله چې اویني دغه جهنم هم د کافر ولا دغه جهنم دا کافر ویني من مکان بعید لذر زینام. امام طبری کی معنی کی دغه ور دا کم چې مونږ دی خلکو لا تیار کړی دی منکرین ولا د قیامت چې نه مني هغه ور دی اویني د لذر زینام من مکان بعید د لذر زینا سمانا. سمرقندی ابن جوزی وی چې من مسیرت 500 سنه د 500 کالو په فاصله باندې سوګوي چې د 100 کالو فاصله دا د سودی د خپل اشیاء خو شیخانو نقل کړی دی د 100 کالو فاصله وي جغیل د نوینی کنه جهنم. ما تاسو د حدیث ویلو په دې کې صحیح مسلم مخکې جهنم باندې بیان وکنه هغه موضوع کې ډېر زیات تفصیلی حدیث په کې ویل شي چې جهنم راوستي شي قیامت پرز او یا ذره پرختو یا ذره واګي به داغي حدیث صحیح دی. ها صحیح مسلم حدیث دی هغه بیان بیا وره کې پوره وضاحت موجود ده. ناغه براوستي شي ناغه ټوپونه وي چې دی ویني په میدان د حشر کې دی ویني. سمعوا لها دا خلق بوری دغه جهنم تغیزا وزفیرا تغیزا غصب وری وزفیرا حیران خړلیږي با. امام طبری معنی کی تغیدت علیہم دا جہنم با کافر و غصی او غصب دای و ذالک ان تغلی و تفور دا بخوٹ کی گی وورو پاکی دا ٹھوپونا وی دا لمبے پلان کی ویلے کاسی خوٹ کی گی دا دوی و دا غصی نا خوٹ کی گی گنا نا غصب بیو دا غینا باغا خوٹ کی گی دا غی آواز بیوی
تغیز د غصې د وجې روړېوال او غونډېدلو خورېدلو د دغې د وجې د غصې د وجې سور سپین کېږي سړی لنډ اوږد کېږي که نه ولې غصه یې پکې هغه خارجه یي که نه زفیر چغې والې او روړې والې قطرب معنی کوي قرطبي ته نقل کوي ابن المستنیر د ده نوم دی التغیظ لا یسمع هغه وی ګوره تغیظ چې کوم دی دا غصه ده خو اورېدی نه شي ولکن یرا لیکن دا لیدلی شي معنی دا ده چې دی به وویني سمعو معنی قطرب معنی کوي قرطبي چې دی به وویني د دغې جهنم غصه او خیراڼ به اوري چې خړلېږي دي ته که نه د غصې نه نه هغه بړلېدل او خړېدل به دي واوري او غصه به وویني لها سمعو لها سمرقندی معنی کی لها پا معنی د منها وہ برید دے جہنم تغیزا و زفیرا قرطبی معنی کی وقیل سمعو لها غوی لها پا معنی فیها دے یعنی سمعو فیها تغیزا و زفیرا للمعذبین دی بوری پا دے جہنم کے غصہ بوری او اگر روڑی بوینی پا دے کہ او برید آگے خلکو چا اللہ پا کے داگے جہنمیان اللہ سزا ورگی دغه جهنميان روړي به دا بار چې کوم جهنميان دي وی ووري دا معنی ده نه لها په معنا غوي د فيها ده تغيظا سمرقندي معنی کی تغيظا غصه به یغه علی الكفار کافر ته غصه وزفير او هران سمرقندي وی صوتن کا صوت الحمار आवाज وکي لکه د خر پشان आवाज وکي خر پشان دا بالکل داسې دی لکه څنګه سورۃ الملک اتم و محتم آیت کې بالکل هغه شانتي آیت ته هغه اذا القوا فيها کله چې دا جهنميان ور واچول شي په دغه جهنم کې سورۃ الملک وي سمعوا لها شهيقا وهي تفور دی بلغي هرانی ووري هغه به غوسه خټ کېږي وا تکادو نزي دا جهنم تميزو چې وشوي من الغيظ د غوسې نه التدال الفاظ ویلي هغه خپل خوراک ویني که نه دې د غوسه دی که نه جهنم د الله مخلوق دی که نه چې را مخکې که دا کافر او دا چې دا الله نه مني رسول نه مني پر رسولانو اعتراض کې ګوري دې خوراک کې بازار کې ګرځي را مخکې که دا خوراکیان زما دا غوسه خو زما خوراک دی ابن کثیر معنی کې چې نږدې ده چې دی جدا شي بعضې د بعضې نه د غوسې د وجې وچوي هغې خلکو ته غوسه دی چې الله نه مني رسول نه مني هغې ته غوسه دی چې دی ټوټې شو ورشي به امام بیضاوی وی چې ګوره د دې د جهنم आवाज تشبیه ورکړې ده خټ کېدلو سره چې سړی غوسه یو بلډ پریشر یې هاي شي که نه هغې نه بیا رپېږي د غوسې نه نو دا هغه आवाज چې د دې د خېټې نه به دا خلک ګوري دا به اورېدی شي اگر چې زمونږ په نس باندې د یو څیز نه داسې आवाज دا بلډنګ نه یو شیز جوړ شي یو ځای جوړ شي جهنم یو ځای د یو کور دی نو مونږ وي داسې نه کېږي چې د هغې نه آواز راځي هغه دیوال خبرې کېږي که نه نو الله په دې کې حیات واچوي ژوند به پکې واچوي شعور به پکې واچوي نه دی به لیدل کي او هغه به کوي حدیث راځي په دې باندې انشاءالله او څوک وایي چې دا زبان یا فرښتې مراد دي چې په جهنم باندې الله مقرر کړي دي هغه به دا جهنميان ورولي نه هغې به دې ته غوسه او سرې ناستي چې څنګه دې ویني به د لرې نه به نیسې بیا دا چغې به اوازونه به ورته کوي چې را مخکې شه به را مخکې کېږه هنټر او دا څیزونه به ورسره وي که نه سمرقندی معنی گئی وقال قوم معناه يسمعون منها تغيظ المعذبين وزفيرهم کوم معنی چې ما وختي وکړه قدم لګلې چې کوم خلکو له عذاب ورکول شي داغي غوسه او داغي روړي به خلک بار اوري عام مفسرین وی التغيظ والزفير يسمع من النار د اور نه بوري دي شي مړه دا د دې اور دي سورۃ الملک آیت بیا دلیل کې پیش کړی دی دې کې یو حدیث داخله پیش کړي هغه ز بیانوم اپرونی حدیث تحقیق مخیر کې بیا وېما چې ما ویلو هغه بیګا دغه سند ما وکړو نو دا دلته حدیث کم نقل لغوی ان جهنم تزفر ظفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا خر على وجهه جهنم هغه چې خپا قدم کی دي روان شي کنه پرو بغوي نه هیڅ یو پرېخته بني نږدې الله ته نږدې ان یو نبی لګلې شوی دا ټول الله ته په سجده باندې پروزي
هغه به د یېرې نه به دې ګړوېږي جهنم چې خپه وروبغي چې رامخکې کړي دا جهنمیان که نه خرپړه بیا به خلکو راشي جهنم خو به تک سوري خلک به ورته وګوري تر دې چې ابراهیم علیه السلام پنډو باندې به الله ته پرېوځي پډوکو باندې چې یا رب یا رب یا زما رب یا زما ربه ما بچ کې ستا نه خپل ځان سوال کوم امرقندي دا روایت لیکلی غریب القرآن کې ابن قتیبه یو قول له ترجیح ورکړی بیا وی چېره یو قول ذکر کړی دی بیا هغې پرېښې دی کې هغې ترجیح نه ده ورکړی ترجیح بل له ورکړی هغې کذالک قال المفسرون تغیظ علیهم د خلکو ته به غوسه نور خلک وي چې د معذبینو عذاب به اوري که نه معذبینو آواز به اوري نو هغه وي هغې دلیل کې دا پیش کوي تقاو تمیز من الغیظ که نه او څوک چې وي ما خبره ټول الټه پلټه شوه د دې جهنمیانو معذبینو آواز به دا بار جهنمیانو اوري چې عذاب ورکوي هغې دلیل کې پیش کوي لهم فیها زفیر و شهیق د سورۃ هود 106 آیت هغې په دلیل کې نیولی دی چې جهنم نه دا خیران آواز راخیږي که نه دا به دننه وي نور جهنمیان پراته دي ځکه چې سورۃ هود کې الله وی دا جهنمیان به جهنم کې حنړېږي به روړې به وي سورۃ الملک بیا ابل قول ولا وی چې دا د جهنم خپلې چغې دي مړه ولې سورۃ الملک نه دي راغلی تکاد تمیز من الغیظ ناغي وهذا اشبه تفسيرا ان شاء الله بمورد سمعوا لها ولم يقل سمعوا فيها سمعوا لها ولا رستنی ویډیو ټیک ته سورۃ الملک ولا صحیح دی لکه دلته کې لها ویل دی فيها من هاي ویني دی ویل غریب القرآن کې ابن قتیبه لیکلی دي کدواړه معنی علي نو پدواړه باندې قرآن نه دلایل موجود دي او سو یو بل سره پکې ټسل نشته دی چې غلط دی دې کې امام طبری بیا یو روایت لیکلی دی سند ذکر کړی دی چې نبی اسلام فرمایل من یقول علی ما لم اقل فلیتبوا بین عینی جهنم مقعدا چا چې ما باندې داسې خبره جوړه کړه وی نسبت یې وکړو چې هغه ما نه ویلې نه هغه جوړ کو په منځ د دوه سترګو د جهنم کې ځان نه ټکانه نو نبی سلام هغې ته پوښتنه وکړه ای د الله رسوله ولې د هغې سترګې هم دي نبی سلام ته فرمایل ولې تا خو دا آیت نه دی لوستی اذا رأتهم من مکان بعید چې دغه جهنم کله دا خلک د لرې نه وویني لیدل به څه کوي په سترګو کوي که نه وي دا یې پیش کړی دی او دا حدیث دم پیش کړی دی چې جهنم یو خبر وبغي ځمکې لال ته یو درز وکړي که نه نه هیڅ یو نبی هیڅ یو پرېښته وفات نی لیکن هغه به رپېږي به یو اندام به هغه به د یارې نه رپېږي چې الله به مو ته ونه ولي یا جهنم مونږ ونه خوري ټوله به پنډو باندې به ابراهیم علیه السلام به پړو کې پرېوځي وي به یا رب لا اسألک الیوم الا نفسي ربه نن د نظره خپل ځان امن غواړم ابن عباس نه بل روایت نقل دی سړی اور ته به یو سړی را کاږلی شي نور با غونډیږي به خورېږي به لکه لمبه په بره ځي په کته ځي که نه تنور کې دا څوک ګوري نه رحمان الله به وي مالکا فتقول انه لیستجیر مني تاله څه چلو شو اور به ورته وي دی خو زما نه پناه غواړي فرښتو به روان کړي نه الله به فرمایي ارسلو عبدي زما دا بنده پرېږدې سړیا دې د اور نه د پناه غوښته دنیا کې مؤمن به ونه بل سړی به اور ته راکاږلي روان کړی به لیجر النار په زوره به راکاږي روان کړی به یا رب ما کان هذا ظن بک هغه ته ورته به یا رب ما کان هذا ظن بک فیقول ما کان ظنک د به ستا باره کې څه ګمان او ته به وایي ستاسو ګمان و ستاسو ګمان د ما باره کې چې اور ته کوم سړی راکاږي دنیا کې د څه خیال و هغه وي انت سعني رحمتک زما دا ګمان او دا امید مو چې ستا رحمت به زما نه تاویږي ما خپل رحمت کې نغاړې نو به فرمایي ارسلو عبدي زما دا بندم پرېږدې دیم پرېږدې الله یې مانه که نه وان الرجل لیجر للنار یو سړی به راښکلی شي اور ته چې ور ویلو ده نو هغه جهنم به داسې خنډېږي داسې به ټوبونه وي لکه خچر چې ټوبونه خچر چې دغه ویني خر چې
وربشي ویني داسې به هغه ته خوشحالېږي ټوپونه به وي خپې به رابغي ځمکې لکه نه. الله سره امن غواړو مونږ ټول د عذاب د جهنم نه. دا قرآن ادب دی دا چې چېرته د جهنم ذکر وشي نو پناه غواړئ الله سره. دا خو ایمان دی زمونږ چې دا روز راتو ولی ده جنت هم حق دی او جهنم هم حق دی او په دې هر یو نفس تېرېدو ولی دی. نو دا ټول مونږ هومورک د دغه ورځې دپاره کوو چې مونږ تیاري کوو هغې ورځې دپاره. داسې د زماني جمع خرچ نه دی. نو مونږ الله سره پناه غواړو ربه مونږ ستا امن غواړو مونږ ستا جنتونه جنت الفردوس تانه غواړو. سنن ترمذی حدیث ته ابو هریره رضی الله عنه فرمایي نبی اسلام فرمایل یخرج عنقم من النار یوم القیامه جهنم نه بعد قیامت پر ورځ باندې د اور نه به یو سټ رابره شي له عینان د هغې به دوه سترګې تبصران خلکو ته به ګوري کتل به کي و اذنان او دوه غوږونه به یې تسمعان اورېدل به کي و لسان او ژبې به یې ینطقو خبرې به کي او دا خبره به کي انی وکلتو بصلاة زه دریو کسانو باندې مقرر کړی شوی یم مسلط یم بکل جبار عنید هر هغه سړی چې هغه ډېر ظالم وي سرکشه وي په هغه زه مسلط یم وبکل نو په هغه چا من دعا مع الله الها آخر چې الله سره بل خدای منلي بل طرح مدد شوی و بالمصورین او په خلکو چې تصویران جوړي عبادت دپاره بربند تصویران جوړي زه په دې باندې مسلط یم. ابو عیسی وی هذا حدیث حسن غریب صحیح. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا وَإِذَا أُلْقُوا کله چې دي وغورځولی شي منها بماند فیها په دغې جهنم کې مکانا ضیقا په یو تنګ ځای کې مقرنینا تړلی شوي د یو بل سره. دا جهنمیانو ته وولي دا کافرانو ته وولي دعو هنالک غواړي بدي دغه وخت په دغه جهنم کې د دې غوړېدو په ټایم کې صبورن هلاکت به غواړي. دغه ظالمانو د عذاب تصویر ته دخیل دی کې چې دا پیغمبر باندې اعتراضونه کوي او نه مني. امام طبري معنی کوي وإذا ألقي هؤلاء المكذبون کله چې ورواچولی شي دا تکذیب کوونکي د قیامت چې قیامت نه مني دی ورته ولیشتی شي په هغه تنګ ځای کې وویشتلی شي او لاسونه به یې سټونه پورې تړلی شي په بیړو کې. سمرقندي معنی کوي منها معنی دی فیها وإذا ألقوا فیها سمرقندي دا معنی کړی مکانا ضیقین مکانا ضیقا منها مکانا فی مکانا بیداوی معنی کی اور ځای کې پتنګ ځای کې منها مکانا فیها مکانا یا فی مکانا مکانا ضیقا داسې تنګ ځای لکه ګوره د نیزې اوسپنه د هغې سر ته چې هغه تېره سیز هغې ورته کلک اچولي په سختۍ سره ور وستي او ټکولي که نه دغه شان د تنګ ځای کې یضیق علیهم المکان کتضیق الزج من الرمح په سختۍ سره ور وستي و ده که نه. دغه سورة الهمزه کې وي انها علیهم مؤصدة فی عمد ممدده دا جهنم به په دې را بند کړي شوي په ستنو اوږدو اوږدو کې. نو ستنو اوږدو زمان څوک چې ستنو ته یې برخې وجودي او غذای به تنګي او اور به بندي به یا پیپونه دي لاندې نه هم باندې د پاس نه هم باندې دی بلې پیپ کې منځ کې پروت دی اور دی که نه. انها علیهم مؤصده باندې په دې باندې فی عمد ممدده. امام رازی معنی کی امام رازی نقل کی ضیق نه څه مراد دی وی قتاده وی چې موږ ته عبدالله ابن عمر وی قتاده تابعی دی چې جهنم به تنګېږي په کافرانو باندې لکه څنګه چې د دې ستنې د دې نیزې د آخر په هغې دغه باندې راتنګ کړي شي خپله څوکه ورته ورشي که نه هغه تېره هغه پرې راتنګ شي کلک شي فټ شي. وی د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی شو والذي نفسي بيده انهم یستکرهون فی النار کما یستکره الوتد فی الحائط. څنګه په سختۍ او په مضبوطوالي سره دا میخ په دیوال کې ټکوالی شي که نه دی به دغسې په دې اور کې ورمنډي سختۍ سره. ابن ابي حاتم دا روایت لیکلی دي
الله نه موږ پناه وړو دې نه. قلبي معنی کې الاسفلون يرفعهم اللهيب، قلبي دا معنی کې د لاندنې چې کم دي شغله به لمبه براشي نه دی به برولي. ولا علونا غبرنی چې کم دی یخفضهم الداخلون، هغه په ښکته لاړ شي، هغه نور خلک به په کته بودي کم چې په دې کې د بر نه رامنډلی شي. لمبې به دی په بر وولي، کم چې په بر لړ شي نه بر نه بوله نور رو بغي نو ښکته به لاندې نور بودي نه بیا به لمبه نور. عبداللہ بن وهب نا آغی نقل گئی اخبرنی ابن کثیر اخبرنی نافع بن زید کم چه روایت ما ہوئی کم چه امام رازی لکلو ناغا ابن کثیر کی موجود دے. والذی نفسی بیدیہی انہم لا یستکرہون فی النار کما یستکرہو الوتد فی الحائد. مقرنینا تردشوی بوی دا کافر، تردشوی بوی مسلسلینا فی القیود موسیقین فی الحدید، اوس پنه کې به دا کلک تړلی شوي یو بل سره به تړلی شوي یا تړلی شوي به د شیطانانو سره، ولې شیطان خو د یارو دی پسې روانو که نه هغه سره به یې تړلی شوي. دعاو دی به غواړي هنالکه دغه وخت کې، هنالکه ظرف مکان هم دی زمان هم دی، غواړي به دغه وخت کې او په دغه ځای کې به دی غواړي صبورا مرګ هلاکت، یا خدایه مړم کې یا ربه مړم کې مړم کې مړم کې و افسوس دی الله هلاکت راولې اخو مرګ دی وي. دنیا کې ستا سترګې نه وي، تعالی الله موقع نه درکړی، پیغمبر یې نو رالیږلی، قرآن یې نو رالیږلی، نو تا خو په هغې اعتراضونه کول، تا نه منو. تمنا بکی دلته کې د مرګ، امام بیضاوي وي یتمنون الهلاک، تمنا بکی د مرګ. صبور صبر الرجل صابر نه وته دی ای اهلکا سړی صبر شو سې سره یعنی مړ شو مردار شو. الته به ویل بغواړي هلاکت بغواړي وا هلاکه هلاکه او زما هلاکت او هلاک شو چې زه الله به هلاکتونه غواړي. دې ته به ویلی شي لا تدعو اليوم صبورا واحدا وادعو صبورا کثیرا، و نن ورځې یو مرګ مه غواړئ که نه یو مرګ باندې کار نه کېږي، بلکې غواړئ د نن ورځې مطالبه کوئ د ډېرو مرګونو، ډېر هلاکتونه غواړئ. دې ته به وویلی شي نن مه غواړئ صبورا واحدا یو هلاکت، ودعو غواړئ صبورا کثیرا هلاکتونه ډېر، لیکن څه فایده نشته که ته غواړئ نه مرګ خو نشته دی. که شل ځله ووایې مړګي به بیا به دې ژوندي کوي، سرمن بدنوزي نه وي به دا چې یو سر وټ کېږي که نه نو بدلناهم بوله الله بدلی سرمن که نه نوې تازه تازه به وته چې پته دې ولګي تا روزانه ښه تازه تازه کفر دی کو که نه سمېدې نه. امام طبري معنی کې لا تدعو اليوم صبورا واحدا، دې ته به ویلی شي یا مشرکانو نن یو پیمانتیا یو افسوس مه کوئ بلکې ډېرې پیمانتیاګانې او ډېر افسوسونه وکړئ، د یو کار نه دی. څوک وي خازنان د جهنم څوکیداران به ورته وي. امام رازي وي دې ته به وویلی شي او دوی لایق ته دي چې دې ته وویلی شي، اگر که دې ته دا خبره څوک کوي نه خو مستحق دی چې دې ته وویلی شي چې نه ګوره یو مرګ مه غواړئ. دلته امام طبري زاد المسیرو یو روایت لیکلی دی، اول هغه سړی هغه څیزو هغه ذاتو چې هغه ته به د جهنم نه جامې واغوستلی شي نه هغه ابلیس دی، د اور جامې به ورته واچولی شي. فیدعها علی حاجبه، نه هغه به وله په دې حاجبه حبوله کې ایښودی شي په روزو په اوږو، چاپېره به د ده نه هغه سوځي به که نه دی به سوځي. وذریته من خلفه، اولاد به د شاته رواني او دی به وي یا صبوراه یا صبوراه دا روړی به وي چې او زما مرګه او هلاکت راشي چې مړ شوي نه خبرې دی ورته به څوک ټینګېږي دی نه خو یې مرګ خرې. تفسیر طبري لیکلي دي، دا مسند احمد کې موجود دی، مسند نبی شیبه کې، بازار کې، مسند بازار کې. طبري او خطیب واحدی ابو نعیم ټول نقل کړی حدیث د انس نه، انس بن مالک رضی الله عنه نه، خو سند د دې ضعیف دی ځکه علي بن زید هغه ضعیف دی، هغه متفرد دی په دې کې.
حیثمی لیکلی دی امام حیثمی مجموع زوائد کی لیکلی دی رجال دے صحیح دی علاوہ دا علی بن زید نا. ودعو صبورا کثیرا غواړی مرګونه ډېر ادعو ویلن کثیرا دائما سمرقندی معنی کی غواړی مرګونه ډېر او د همیشه همیشه. امام رازی معنی کی ومانا ودعو صبورا کثیرا معنی دادا چې غواړی مرګونه ډېر. اگه تاسو هغه سیز ته تلیې که نه چې هلته په یو مرګ باندې نه خلاصېږي بلکې ډېر مرګونه په هغې هم نه خلاصېږي. انکم وقعتم فی ما لیس صبورکم منه واحدا انما هو صبور کثیر. ډېر مرګونه ولې غواړئ؟ ځکه چې هلته قسمه قسم عذاب دی، قسمه قسم د کم عذاب نه به پناه غواړئ، د کم نه مرګ غواړئ، په یو خو دې نه پرېږدي په یو عذابو. ځکه چې بل سکې نه بل مرګ به غواړئ، چې بل سکې نه بل مرګ به غواړئ، چې بل قسم هغه سخت او احانت کوونکی عذاب سکې که نه بل مرګ به غواړئ، نو ډېر مرګونه غواړئ. یا کله چې دې له سرمنې بدلې شي نورې نوې سرمنې ورته واچېږي نه بیا عذابونه چې بیا وسوځي نه بیا نو ځکه ورته وي چې بیا مرګ غواړئ. اوس مه غواړه، ته بیا هم دا غواړئ ښه. یا دا عذاب چې کوم دی دا دایمي عذاب دی او دې کې څه ملاوټ به نه وي چې لکه عذاب به کله کله لږ پوسي نرم به شي، نه ښه خالص عذاب دی، په هر وخت کې دی، په هره زمانه کې دی او د هغې خلاصي نشته. دې ته ځکه وایي چې هر وخت هلاکت غواړئ، یو مرګ باندې نه خلاصېږي. یا کله کله دیوه په هغې کې څه معمولي غونته سپکوالی محسوس کړي. فإن المعذب إذا صاح وبكى وجد بسببه نوعا من الخفة فيزجرون عن ذلك. جدي کله ډېرې چغې وروړې ووایي که نه دې به وایي جوړ عذاب سپک شي که نه د هغې نه دې یېرولی شي چې نه سړی سپکېږي هم دی. ویخبرون بأن هذا الصبور سيزداد كل يوم ليزداد. دې ته وایي چې دا هلاکت او ستاسو دا غم دا به روزانه او دا ټینشن روزانه به نور بس یې واقعېږي، هلاکتونه بس یې واقعېږي، نور هلاکتونه مرګونه غواړئ. امام رازی لیکلي نعوذ بالله منهم، مونږ الله سره پناه غواړو دې عذاب نه، مونږ هم پناه غواړو. مونږ ما د دعا دې لپاره وکړه. امام کلبی نه نقل کی امام رازی چې دا د ابوجهل او د نورو کافرانو په باره کې راغلی دی چې هغوی په پیغمبر دغه اعتراضونه کول چې دې بازار کې ګرځي خوراک کوي، دله دې باغونه ورکړی شي او دا دې وله ورکړی شي. امام قرطبي لیکي چې د ابن خطله او د هغه د یارانو په باره کې راغلی دی چې پیغمبر پسې به دروغجن اشعار جوړول، هغه پورې به خندنې کولې. دا هغې ته ووایه چې د صورت دعوه نه مني، برکات من الله نه مني او پیغمبر نه مني، توحید نه مني، دا هغې ته وښایه. قل اذلک خیر ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. قل اوایا اذلک خیر، آیا دا غوره ده، دا بدل غوره ده، ام جنة الخلد کنا جنت ته همیشوالی غوره ده. وایو ده کنه دغه اور خو که دا جنت الذي هغه جنت وعد المتقون چې وعده کړی شوی د متقیانو سره، کانت لهم جزاء دا جنت د هغې دپاره بدله ده او مصیر او ځای د ورتلو دی. کله چې الله مخکې د هغې سزا ذکر وکړو چې هغه خلکو له تیاره کړه چې هغې قیامت نه مني، نو پسې هغه څیز ذکر کوي چې د دې افسوس او ندامت به نور هم سیوا کوي چې اور کې به دې د جنت والو حال اوري یا خبر شي که نه جو هو نور به دړ کېږي هلته. مونږ وایو آسان ربط بیان که چې مخکې تخویف او اوس بشارت بیانېږي. کله چې جهنم حال ذکر شنه الله د جنت حال هم ذکر کوي. دې خلکو ته ووایه دا چې اور یې ورته وایه دغه دې خوښ دي که دا دې خوښ دي، که دا دې خوښ دي نه پیغمبر پسې روان شه، که هغه دې خوښ دي نه پیغمبر پرېږده او هغه شان کافر شه. وایي دي ته دا دواړه آیتونه 15 او 14 دی کې بشارت اخروي ورکي او د جنت شپږ حالات ذکر کړي، څنګه چې جهنم شپږ احوالو. جنت الخلد ام جنت الخلد، جنت الخلد بوته وي، جزاء بوته وي، جزاء کانت لهم جزاء، مصير بوته وي، مصيرا
درې دلته ویلي دي واپس وی لهم فیها ما یشاؤون جنت کې هغه څه دي چې څه د زړه غواړي خلود دی جنتیان به جنت کې همیشه وي بل وعدا مسئولا جنت وعده را پوره کړی شوی پوره کېږي وا دلته کې د جنت او د جنتیانو تصویر تا تخی هلته دا د دوزخ او دوزخیانو تصویر خو اوس تا دا د جنتیانو حال ذکر کوي نو وعدا مسئولا بوره بشارت اخروی دی جواهر قرآن لگی قل ازالک خیر قل اویا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مکذبین تو اویا دا قیامت چی نمانی دا غین انکار کی تو اویا ازالک خیر اهذه النار التي وصف لكم ربكم صفتها وصفت اهلها خیر آیا دا جہنم چی ستاسو رب تاسو دا غی حالات بیان کرو او دا غی دا اوسیدونکو حالات دا بیان کرن اغا بہتر دی اغا غور دی کنا جنت دا ہمیشہ غور دی جواہر قرآن لگی ازالک خیر استفهام دا تنبیح دا پارا دے تپوس کئی دا تنبیح دا پارا چی دا درناک عذاب غور دے کنا آغا جنت غور دے چی آغا چا دا پارا دے چی آغا شرک نہیں کرے او دا اللہ دا نافرمانی نزان بچ کری آغی سر وعدہ کرے شوی دا چی آغی لے بے اللہ پا انام کے ورگئی او دا آغی با ٹھکانی نو ہے کنا آغا غور دے آغا جنت غور دے مزو غور دے کدا جہنم غور دے سوچو کا کنا نہ ہر عقل والا فیصلہ کولی شي چې جنت بہتر دے نہ ہر دانشمند انسان با اغه لار اختیاري چې هغه جنت ته سړی بوزي هغه د الله او د رسول لار ده نہ آیا جنت غور دے کہ جہنم دی نه پوسو کا ام جنت الخلد کنا جنت دا میشوال غور دے هغه جنت الذي اغا جنت وعد المتقون چې وعده کړی شوی دا متقیانو سره چا فنا کیږي نه جنت الخلد ان یلتمسوها امام رازی بالتصدیق والطاعه اغا چې دی به حاصلی اغا جنت په تصدیق سره دی به تکذیب نه کی دی به امن دی به الله منی رسول منی ایمانیت بټول منی قیامت به منی جنت جهنم ته سوق دل جہنم تا خلق دل چغی تکذیب کو تصدیق خو نه کو کنه خبره نه منله جنت تبا خلق دی چې منل کی متقون دی هغه تقوا کی د شرک نه او د کبایر نه سمرقندی وي د غټو ګناون نه ځان بچ کی د شرک نه ځان بچ کی د الله نه فرمایه نه ځان بچ کی د رسول نه فرمایه نه ځان بچ کی دای اره خبره منی کانت لهم جزاء و مسیرا دا جنت د دې لپاره بدله او ټیکانه ده دې متقیان دا پر دا جنت ٹھکانہ دا د دې عملونو بدله دا جزاء و مسیرہ تو بری معنی کی جزاء کانت لهم جزاء کانت جنت الخلد للمتقین جزاء دې دغه جنت د متقیان دا پر زیادہ ہمیشہ جزاء بدله دا اعمالهم لله فی الدنیا بتعاده دا بدله دا دې دا هغه عملونو چې د دنیا کې کړی دي دا الله خبره منل دا الله ولا ثواب کې ورکړه دا جزا دا سے جزا دا و مسیر او دی دا پارا ٹھکانہ دا جنت دا دی متقیان دا پارا ٹھکانہ دا دی باخرت کے دغ جنت تزی اللہ دیو تا منگا بوزی کانت لهم امام بیداوی مانے کی دی دا جنت دا دی دا پارا دا اللہ پہ علم کی لوح محفوظ کی لکلے دے مقرر کرے دی دا پارا جزان بدلہ دا دی دا عملون و مسیر اور ٹھکانہ دا دی بہتا ورگرزی علتے بے اللہ بوزی لیکن دا دینا خوشحال دے دی تقوا کړه د کفر او تکذیب نه دی دغه مقابله کې دي کنه جهنميان مقابله کې دي ای کفر او تکذیب کو او دی تقوا کړه د کفر او تکذیب نه دی تقوا کوله تقوا درجات دي لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا جنتیانو مزید حال لهم فيها ما يشاءون اشتدد دی جنتیان دا پارا دی متقیان دا پارا پدی جنت کی ما غس یشاؤنا چی دی غواړي دی خوخیم دیو تجړ کیږي خالدینا میشه بی پدی جنت کے کانا علی ربکا دستا پر باندې وعدم مسئولا وعده پورا کړی شوی نور حالات جنت دلته کې درې بیانې بشارت خبر مخکنا عنوانہ کا چلی گی لهم فیها ما یشاؤون تو بری معنی کی
لهؤلاء المتقین دغه متقیان لپاره په دغه جنت الخلد کې هغه سدي چې الله سره وعده کړی دا هغه سدي چې دی د دې زړه نفس غواړي سترګې د دې غواړي سترګو لذت ورګي یشاؤون یحبون سمرقندی معنی کې ابن کثیر وی یشاؤون من الملاذ هغه مزه او لذتونه چې دی غواړي که خوراک غواړي که اسکاک غواړي که جامې غواړي که کورونه غواړي که سوړلې غواړي که منظرونه غواړي داسې دی مما لا عین رأت او هغه چې سترګو لیدلی نه دي داسې وي نه غوږونو اورېدلی دي نه په زړه د یو انسان کې تېر شوي دي هغه څیزونه وي ربه داسې جازي او داسې یو څه دي چې په هوا شي او داسې یو سینې منظري او داسې کښتۍ او داسې پلانې داسې جامې او داسې کوري دا به الله دې دلته ورکوي لکه سورة الفصلت کې وي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ستاسو دپاره جنت کې هغه څه دي چې ستاسو زړه غواړي نو دنیا کې د الله او د رسول خبره ومنه که نه نه هلته به بیا ستا مراد او ستا خبره قبول شي خالدین فیها خالدین همیشه به فیها او پسې روح کت وبري وي خالدین همیشه به فیها په دغه جنت کې فیها پسې روح کا ذکر کو پسې طبری معنی کی فیها یعنی لابسین فیها ما کسی نه بدا دی باغی کی اوسیږي او همیشه همیشه به الته داغې نه سوکو کاګل نشي داغې مزه ختميږي نه دائمین فی الجنه سمرقندی معنی کی جنت کې بدی همیشه همیشه مؤمنانو کنه ول دی خو منځګزار همیشه مؤمن دی همیشه دنیا کې د اخلاق په اسلام باندې یره کو -2 ډیګري سنټیګریډ دی یا ګرمي وریږي یا سردی وره وریږي خدای اسلام او ایمان نه پرېږدي خپل چاردامه او د سنو خپل لار یو شیخ په ټیک ټاک کوي رضیت بالله رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی په دې کې لګول لار دی ساره دې بلستان قربان کی پاسی ولې الک اذان شوی دی منفرض دی خالدین دې دل تک لا کو په دې باندې خپل کار باندې کلا کو همیشه تنه دا کار کو نه ځکه همیشه تن ال تک دی ابل همیشه تن کفر کو نه ټیک نه همیشه تن په جهنم کې دی جزاء بالمثل څنګه چې هغه څه بد سره کیږي کان علی ربک وعدا مسئولا کان علی ربک دې دا جنت دا مشواله دا ټول مزه استا پر باندې وعده پوره کړی شوی یا وعده اوخته شوی مسئول مال لفظی معنی وکړه اوسه تحل کوما مسئول یسأله المتقون دا جنت دا سے زیاده چې متقیان د الله نه غواړي چې رب موږ جنت ته داخل کې جنت تم داخل کې یا ملائک د دې لپاره هغه جنت غواړي سورۃ غافر اتمای سورۃ مومن نموتوي ربنا وادخلهم جنات عدن ملائک د دې مسلمانانو موحدینو لپاره دعا کوي چې رب دې جنت ته داخل کې جنت ته داخل کې وګوره پرختو دا سوال دې نه کوي قران نه خلک نیمه ګوري کنه ای پرختو خوي و یفسدون فیسفک الدماء دغه ویلو کنه یفسد فی الارض ویسفک الدماء ویلو نو دایم ویلی چې رب چې کم پدې کې مؤمنان دي جنت ته داخل کې دایم ویلی یتم ګوره قران خلک نیم نه ګوري پوره ګوري نو ګوره پرختو خبره صحیح شو چې کوم خبره کړو دنیا کې انسان وینن سکی نکینه وای الله خبره غلطه ده خدا مطلب نو یو اعتراض نه کوه تا تفسیر نه رضا کړي نو فهم د سلف صالحینو واغي تفسیر څنګه کړي څنګه دې کړي دغه کړي چې اعتراض کو په الله باندې اعتراض کم نه کړي دا به حلقی کی په هغه د سره چې الله بګوي ما جن او انس پیدا کړی د خپل عبادت لپاره ناغي ویره موږ ستا عبادت کوو کنه نانو نسبح بحمدک الله نه ویری وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون آیت اولگا بیا وای و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ سره پیدا کوم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پدې کو څه نشته موږ ستا عبادت وکاو کنه غي وي ته عبادت لسره نور پیدا کېږي کنه من کو کنه ٹھیک شو دا دوړ تاریخي دا برغه نه بیا به ځای حل کیږي وعده دا مسئوله غوښته شوی چې ملائکه دې د پاره جنت غواړي یا د مؤمنانو په خپل غواړي یا وعده د دې سره کړي شوی وعده د سره مسئول کړي شوی د دې سره
دی سره وعده کړی شوی د رسولانو په جواب باندې او دی بیا د الله نه غوښته ربنا آتنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک. سو د عالمان آیتونه پیش کړي دي. مسئول معنا ابن جوزی لیکي مطلوبا دا وعده دا طلب کړی شوی. نو طالب د دې څوک دی؟ طالب یو دا چې مؤمنان دي، دویم دا چې ملائک دي ما مخکې ووی. دویم معنا دا د مسئول معنا واجب، دا وعده دا په الله باندې لازم هغه به خامخا پوره کی. خو واجب هغه واجب نه چې څوک هغه واجب پرېږدي نه هغه ترک چاو کو د واجب نه هغه مذمت بیا کولی شي، نه دا تفضلی وعده ده. یعنی الله احسانا بدی ال داخلي حق تفضلی دی ویلی شي، الله بفضل و کرم کی په دې باندې. امام رازی وی چې دی په لسان حال سره بداوي چې دی ډیر تکالیف په آخرت کې تیر کی، نه لسان حال سره وی جرا دغه جنتم داخل کې دی جهنم نم بچ کې په پزړه کې به وي. نو هم خپل خبره ده، دې کوم څه غلطه خبر نشته. امام رازی دا قول لګل ان المکلفین سالوه بلسان الحال لانهم لما تحملوا المشقه الشديده في طاعته، و دنیا کې سخت تکالیف تیر کړی دي نه په لسان حال سره دنیا کې مغختی او آخرت کې مغختی چې رب مونږه ګو جنت ته داخل کې رب ګوي ورته مونږ ولې. دا ټول جسم را شغلونه د ما ذکر کړ پر ملائک به غوړي دی په خپل غوړي دا واجب دي یا په لسان حال سره به غوړي. امام را دي کې وسائر الوجوه اقرب، دا ټول چې کوم دي تقریبا دا وی نزدې دي دا ټول تفاسیر یو بلتا یا پکې فراوی یو بل قولم کړل هغه دا غدي. مسئولا ای من حقه ان يكون مسئولا، حق د دې دا چې دا غوښتي شي. الله وعده کړی چې جنت به ورکوم، چې الله وعده کړی دی ته غوښتي را به تا وعده کړی نمونه جنت راکې. یو د معتزله وغه دی کنه هغه خو جدا په جدا معنی دی، اما بحكم الاستحقاق على القول المعتزله او بحكم الوعد على القول الالسنه. نرستو نه ګوره بیا بل کذبوا بلکې دی دروغجن غني بساعت قیامت. اے پیغمبره دی ستانه منی حساب نه اعتراضونه کی دا سکے دا لاس خبر نه ده، بلکې دا خلا پرې دی اخرت نه منی تا باندې اعتراضونه کوي کنه قیامت هم نه منی مړه. واتنا لمن کذب بساعت تیار کړی دی موږ دا هغه چا دا پاره چې دروغجن غني قیامت او سعیر اور بل کړی شوی. کم سړی چې قیامت نه منی الله پاک وی زباغه ور ته بوزم ور مول رډی کړی دی هغه ور حال وګوره کنه. اذا راتهم کله چې هغه ور ویني دا جهنميان دا کافر او ویني من مکان بعید دلر زینا هغه جهنم دا کافر ویني نسمعوا لها دا کافر بوری دغه جهنم تغیزا غصا و زفیر او هرانو دغه څنګه چې خر اوږي او خپل خوراکي ویني دا غره د ټوپونه وي چې سو پدې ورزما. و اذا القوا منها کله چې دا کافر او غزول شي په دغه جهنم کې مکانن ضيقا په یو تنګځه کې داسې حال کې چې مقرنینا تړل شي به غوټه به دی بل سره تنګځه کې ورمنډي ور ویټوم به پکې دعو هنالک غواړي بدی دغه واخې بده جهنم کې صبورن مرګونه هلاکتونه چې وای رب مردارم کې مړم کې ختمون کې. لا تدعو اليوم دي تبول شي مغواړي نن راځي صبورن واحده یو مرګ ودعو بلکې غواړي صبورن کثیر ډیر مرګونه ولیکن سفید نشته الله خو دې وجنینا. قل او آیا دی کافر تو آیا ازالک خیر آیا دا غوردا دا جهنم تصویر دی ولیدو دا دی اور دی دا خبره ابو جهل تا اور دی مونږ ته وی تاسو اور دی دا غور دی ام جنت الخلد کنا جنت همیشوالی غور دی التي اغا جنت وعد المتقون چې وعده کړی شوی متقینو سره چې توحید منی داود صورت منی برکات د الله طرف نه منی پای کې شرک نه کوي کفر نه کوي پیغمبر پورې خاندانی نه کوي پاغه اعتراضونه نه کوي د سره وعده کړی شوی دا د وخت کنه د دی د زید وخت جدی د د وخت دی پشان شه کانت لهم جزاء دا غیره پارا بدله دا ومسیر او زید ورتلو لهم فيها اشتد د متقین پارا پدې جنت کې ما یشاؤنا غنیمتونه چې دی غواړي سیړه تکیږي چړه تر سکیږي وای بس حاضر جناب نیک براغلی خالدین همیشه به پدې جهنم پدې جنت کې پدې مزو کې بدا جنت یا همیشه د دین الله دینوخ کی سړی په خلی کې وبرای شي وتا
نا ته به بیا خواري کوې که نه. کان علی ربک دا جنت داخله ستا په رب باندې وعده مسئوله وعده پوره کړی شوی هغه به پوره کړي یا وعده غوښتې شوی. سبحانک اللهم وغفر لي ورحمنا.